السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې ټول دوستان به روغ جوړ او د صحت پجامه باندې راځي. دوستانو نن درته د پیشاور رنګ روډ کبیر ریسټورانټ ویوز خیمه چې څومره بهترین او څومره ښایسته ریسټورانټ دی. د ویډیو کتلو نه مخکې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د ځان سره سیف کړئ چې څومره زموږ ویډیوګانې راځي او هغه تاسو د ځان سره وګورئ. راځئ دوستانو خبره په کبیر ریسټورانټ باندې کوو. نن مازیګر ټایم کې زموږ دوستانو ویل چې راځئ نن چرته کې بهر لاړ شو او چکر مو او چرته کې د ذهن د هوا مو بدل شي. نو مونږه انتخاب په هغه کې د کبیر ریسټورانټ وکړو چې راځئ کبیر ریسټورانټ ته به لاړ شو. ماشاءالله کبیر ریسټورانټ ته چې کله مونږ راغلو یو ډیر ښایسته او بهترین ریسټورانټ وو. په هغې کې چې کوم تا ویوز ملاویږي او په هغې کې کوم تا ځایونه ملاویږي ماشاءالله ډیر ښایسته او ډیر مزیدار ځایونه به پکې تاسو ووینئ. په هغې کې د فیمیلز دپاره ځان لا د میلز دپاره ځان لا او د دې نه باوجود که تاسو وګورئ په دې ریسټورانټ کې چې نور کم ویوز دي او کم په دې کې شیزونه لګېدلي دي، په دې باندې کومه خرچه شوې ده، په دې کې چې کم خلکو دپاره د ناستې د ولاړې د ځای نه چې کوم انتخاب شوی دی په یو ډیر بهترین انداز باندې او په یو ډیر ښایسته انداز باندې چې تاسو راشي دلته او دغه ویوز وګورئ او دغه ځایونه وګورئ نو یقینا چې د انسان زړه خوشحاله شي او دا خو د انسان تقاضا ده چې دې کله ښایسته څیز وویني نو د زړه هغه اکسپټ کوي او په هغې سره د هغه زړه خوشحالیږي. نو دا هم د پیشاور یو ښکلا ده، د پیشاور یو ښایست دی. نو په دې باندې کبیر افریدي چې کوم دی نو هغه د پیشاور ټول خلک ډېر زیات ممنون او مشکور دي چې هغه دا شانتې یو ښکلا هغه پیښور له راوړله او په هغې باندې یې پیښور ښایسته کړلو. نو څومره دوستان چې کبیر ریسټورانټ ته راځئ نو بالکل تاسو راتلی شئ. په هغې کې تاسو چې کوم دی نو کانه پینا کولی شئ، د هغې نه بغیر چې کوم دی نو تاسو په هغې کې ناسته ولاړه کولی شئ، ستاسو څه پرسنل خبرې اترې وي هغه په هغې کې کولی شئ. یو بهترین ماحول تاسو ته مهیا شوی دی، یو بهترین ماحول چې کوم دی نو هغه تاسو دپاره دلته جوړ شوی دی. په کبیر ریسټورانټ کې بالکل د صفایۍ په حوالې سره که تاسو وګورئ ډیر یو ښایسته ماحول دی پکې. د صفایۍ په حوالې سره هم صفایي پکې ډیره مزیداره ده. که د هغې کوم سټاف تاسو وګورئ سټاف یو ډیر با اخلاقه ډیر یو بهترین سټاف په هغې کې جوړ دی. نو دغه زمونږ چې کوم ملګري وو زمونږ هغې انتخاب د کبیر ریسټورانټ کړو. مونږ رالو هلته کې کېناستو، ډیر ټایم مو ناسته وکړله، ګپ شپ مو ولګولو، ژوند نه مو خوند واخیسته، د کبیر ریسټورانټ د ماحول نه مو خوند واخیسته او بیا د هغې نه بعد مونږه څه کانا پینا چې کوم هغه مو هلته کې وکړل او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا مونږه خپل کور ته را روان شولو. نو ناظرینو تاسو ته ما صرف دا ښودل چې یاره کبیر ریسټورانټ یو ډېر ښایسته ماحول لري، یو ډېر ښایسته ویوز لري. نو تاسو ټول چې کوم دی نو کبیر ریسټورانټ وزټ وکړئ او لاړ شئ، وګورئ ماحول، وګورئ ځای وګورئ، خوند واخلئ، مزې واخلئ د ژوند نه. ځکه دا ژوند دا خو څه چند لمحې دي، هېڅ پته نه لګي د چا ژوند کله ختمیږي. نو لاړ شئ د دوستانو سره، د ملګرو سره، د فیملی سره او د چکر ووهئ، ماحول نه خوند والی، ژوند نه خوند والی، خپلو کې محبت تقسیم کړئ، یو بل سره د محبت خبرې وکړئ او یو بل سره د مینې محبت هغه اظهار وکړئ او یو بل سره وښایي چې مونږ د یو بل ملاتړ یو، مونږ به یو بل سره په هره موقع باندې ولاړ یو. همدغه وجه ده چې دا څومره ریسټورانټ دي یا څومره چې کوم پارکینګ دي دا زموږ ستاسو د تګ دپاره دي.